هم ګرځي خو ستاسو دغه 10 روپۍ 20 روپۍ دا د بونیر باجوړ سوات او دغه شان د صوابۍ د منصرې دغه ځپلي ولس ته رسي من پابندیتۍ کې یو خو چونکې دې کې سیاست ده د سیاست نه بالاتر خپلې رشتې به د الله سره قایم او ټول غم به د الخدمت فاونډیشن دغه ځوانان چې ناست دي د دوی په سر به اچو دا یو بوج دی چې تاسو دلته کې راغلې 10 روپۍ 20 روپۍ واچولې دا دوی رسئ نه رسئ دغې سره ستاسو کار نشته تاسو صرف خپل رب باندې بروسه وساتئ او خپل رب سره رشته قایمه کړئ دغه بونیر ته موږ تللي یو داسې داسې قصې دي چې پلار ژوندی دی بچي نشته زوی نشته رور نشته ښځه نشته لور نشته یو مولانا صاحب سره مې خبرې کولې وي خلک موږ له جامې روړي نو لور خو مې شته نه ښځه مې لاړه اوبو کې مور مې اوبو یوړله نو هلته کې دې وخت کې د آبادکارۍ کار روان دی او ګڼو کتونکو ازمېښتلې بیا نازبایېږي الخدمت فاونډیشن په دې کې په هره موقع چې کوم دی نو هغه ازمو شوي دي او مار خوړلي وي د پړې نه مېرېږي نو موږ 400 خوال لري 2010 سیلاب ځپلي یو 2022 سیلاب ځپلي یو دا حکومتونو کار نه دی خو زه دلته کې یو خبره وکړم نن حکومت وایي چې موږ سره وسایل شته زه دا وایم چې نن دې په بونیر سوات او په ملکن او په دغه ځپلې علاقه کې د الخدمت فاونډیشن کار بند کړي خدایي خدمتګار دې کار بند کړي چغې ووروه دغه متاثرینو هېڅ په درک نه راځي هېڅ قسمه کومک نه کېږي صرف دغه خبرې دي او دغه ډوزې دي نو زما به دغه دوکاندارانو وروڼو ته خواست وي چې دې کې بلکل په نیتونو کې دې وخت کې د خلکو کورونه د خلکو جانونه د خلکو هر څه چې کوم دی هغه لوټ شوي دي او سبا دا پت په موږ هم راتلی شي او په موږ راغلی خو هم دی خو دا نن سبا چې کوم صورتحال دی نو په دغه صورتحال کې چې کوم دی څه وخت خو موږ په دې باندې اعتماد نه شو کولی چې څه وخت په موږ دغه عذاب دغه پت راځي حکومتونه دې ته نه دي تیار الله ولې په دغه حکومت کې زموږ په ذله د سره داسې پت خدای پاک نه راولي خدای دې موږ وساتي استاسو جامې ورکوي سپلی ورکوي د ماشومانو سامانونه ورکوي او د کم ځای دپاره ورکوي دا نه چې الخدمت فاونډیشن څومره علاقو نومونه واخیستل تاسو ورته یو خاص ځای یاد کوئ زما د امانت دې پلانکي ځای ته رسول دي بلکل به رسي او هماغه ځای ته هماغه کلي ته به دغه امداد رسي نو دا د وخت ضرورت دی داسې یو قدرتي افت راغلی چې د بونیر خلکو قیامت لیدلی دی د سوات خلکو قیامت ولیده د باجوړ او د صوابۍ دغه شان په منصیره بټګرام کشمیر کې هم الخدمت فاونډیشن سرپرستې ګرځي نو چې کوم ځای کې مینې چې دغه شان د کیمپونه لګي اوس ملګرو ډېر خلک وایي ځای په ځای د چاندو کټونه لګېدلي دي زه دا خبره کوم چې له شل کسان راغونډ شوي وي نو بلکل خو چې داسې یو کس تاسو ځای ته درشي او تا ته وایي چانده راکړه نو دغه چانده ستا چېرته کې ځي دغه ځای کې سوال شته نو چې چېرته هم د الخدمت فاونډیشن یا د چارسدې خلک مرکز اسلامي ته تللی شي هلته کې تاسو کورونو کې سامانونه راټول کړئ او دا د دغه شانتې خلکو کار دی چې هغوی سره ځوانان وي هغوی سره خلک وي هغوی ځان ستړی کوي پرون ما په بونیر کې د سجاد صاحب خبرې اورېدې او دغه ځوانانو ته خبرې کوي چې ستاسو د 15 ورځ دا ستړیتوب چې کوم دی نو دا به په ځای راځي
نو دی وخت کې د بونیر حالات چې زه ورته ووایم نو خو دا پېښوړی علاقه وګورئ نو یو کلی دی مکمل دا غټ غټ کاڼي نه دي چې یو ټرک یې نه شي وړلی او هغه دا کورونه کې داسې پراته دي او دا کورونه ورته ماشي او مچان ښکارېدل داسې به دا کورونه وړل نو ستاسو دا 100 روپۍ موږ درته دا نه وایو چې تاسو زرګونه واچوئ دا ستاسو په دې جیب کې پرتې دي او دې 900 کې نه دریا جوړېږي دا د بچو د سر صدقه وګرځوئ د خپل ځان د سر صدقه وګرځوئ باور درکوم یقین درکوم چې صحیح ځای ته رسي بلکل په دې کې بدنیتي مه کوئ په دې کې چې کوم دی نو موږ دغه ځای ته نشو تللی موږ دغه وخت نشو ورکولی موږ په دغه غرونو کې نشو ګرځېدی نه نه تاسو وکتل چې شهباز شریف هم د الخدمت فاونډیشن صفت وکړو په دغه بونیر کې ما کار مې چې کوم دی نو خو مې صفت وکړو تحریک انصاف هم صفت وکړو هلته کې برسټر ګوهر او الیامین ګنډاپور هم صفت وکړو یقینا دا د ستاینې خبره ده چې کار وکړي کار نه پټېږي کار نه پټېږي نو په دې کې تاسو دا مو وایئ موږ زه وینم که نه د خلکو خبرې سوچونه وینم چې ولب خان شرپو خو د دغه پارټۍ خلاف دی نو یاره په دې کې ورسره کومک نه کوو زه ستاسو ته دا ویم چې یاره